السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو قربا تیمور عباس د خپلې خپرونې دروغ رښتیا سره. ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقاصد چې کوم دي هغه ستونزې هغه چارواکو ته وړاندې کول کوم چې په سیټونو باندې ناست دي. ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو ګورئ زموږ مختلف ټاپکونو باندې خبرې اترې کېږي. نننی چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د ایجوکیشن حوالې سره دی، یعنی د تعلیم حوالې سره. څنګه چې تاسو ګورئ مختلف ولس چې کوم دا ګیله کې چیرې زموږ تعلیمي نظام ټیک نه دی یا دا شانتې موږ ته نورې مسلې درپېښ دي، د هغې باره کې موږ هم خبرې اترې کوو. زموږ چې نن کم پروګرام کې ملمه چې کوم دی هغه ډاکټر قبله ایاز صاحب چې کوم سابقه وایس چانسلر دې سره به خبرې اترې کوو چې دې د ایجوکیشن حوالې سره څه ویل غواړي. دې کې به موږ مختلف رڼاګانې په کو ایجوکیشن باندې هم اچو چې کو ایجوکیشن نن سبا په معاشره کې ورته خلک په کم نظر باندې ګوري. السلام علیکم سر. السلام علیکم. څنګه سر تاسو خیر؟ الحمدلله. تاسو خیر سر. تاسو مونږ اوریدلو چې تاسو سابقه وی سی وای مخکې تاسو نن سبا په کم سیټ باندې او تاسو کم اکټیویټیز دي نن سبا؟ تیمور عباس صاحب زه خو د پېښور پوهنتون کې د اول نامدل ته پاتې شویم او ابتدایي زما تعیناتي دلته چې وشوه نو د لیکچرر په حیثیت او بیا خدای پاک زه د دې پوهنتون مشره لکه وایس چانسلر تر ورسولم او بیا چې څنګه د شپېتو کالو شي نو بیا زمونږ په سرکاري ملازمت کې خو ریټایر شي پنشن شي نو هغې نه بعد هم اوس بیا هایر ایجوکیشن کمیشن ما ته ذمہداري راکړې ده او دې ته دوی وایي سیرت چیر یعنی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په نوم باندې یو مسند دی چې هغه یو پروجیکټ دی د هایر ایجوکیشن کمیشن HEC نو د هغې ذمہداري ماله راکړې ده چې د دې بنیادی کار دی چې مذهبي او سماجی معاشرتی هماهنګي با د جامعاتو په هغې کې کردار څه دی، پوهنتونونو کردار څه دی او موږ څه کولی شو. نو نن سبا د هایر ایجوکیشن کمیشن سره په پروجیکټ باندې کار کوو. ماشاءالله سر تاسو ګورئ نن سبا عام ولس دغه ګیله کې لکه زموږ د ټاپک چې کوم دی هغه هم د ایجوکیشن حوالې سره دی، تعلیم حوالې سره دی. چېرې عام ولس دا ګیله کې چېرې زموږ تعلیمي نظام چې کوم دی هغه ټیک دی یا ټیک نه، تاسو به د دې باره کې څه ویل غواړئ چې نن سبا تعلیمي نظام څنګه روان دی؟ نو که موږ په حقیقي معنو سره وګورو نو تعلیم مسله دا د نن سبا مسله نه ده، بلکې د ابتدا نه زمونږ په تعلیم کې سلسله چې کومه ده موږ د ډېرو مسلو سره مخامخ شوي او هغه مسلې چې بیا کله تاسو سوالونه کوئ نو یوه په یوه به موږ کوشش کوو چې د هغې د مختلف ستونزې څه دي او خلک د هغې طرف ته څنګه ګوري او ممکنه حل یې څه دی. بالکل سر. تاسو د ایجوکیشن حوالې سره همدغه خبرو کو چېرې مونږ حل به سره وځي یا دا شانتې نورې چې کومې ستونزې دي هغې مسلې حل به سر تاسو ماشاءالله زه ګورم ستاسو ایکسپیرینس ډېر زیات دی. تاسو ته یو نوی سټوډنټ راشي په یونیورسټۍ کې یا په کالج کې ایډمیشن وکړي، تاسو هغه څنګه انفارم کوئ، څنګه ایجوکیټ کوئ او هغه تاسو بیا مارکیټ ته څنګه پروموټ کوئ، مارکیټ کې څنګه لانچ کیږي او د هغه پریزنټیشن بیا تاسو څنګه کوئ؟ تیمور عباس صاحب په یونیورسټۍ کې زموږ غټه مسله چې یې که نه دا وي چې موږ ته یو داسې محاصل یو داسې طالب علم راځي چې هغه اول نه د سکول په یو نظام باندې تیر شوی او د سکول نه بعد بیا د کالج په یو نظام باندې تیر شوی کالج په بالکل نو د تقریبا 14 کاله یا اوس نوې نظام چې دی په دا کې 12 کاله دا د سکول او په کالج کې تیر کړي. نو دلته چې موږ ته کوم محاصل کوم طالب علم راځي د هغه یو ذهني سویه وي، د هغه یو ذهني معیار وي، د هغه یو تربیه هم شوی وي او د هغه تربیه مدارج مختلف وي او د هغه انداز مختلف وي. نو دلته اوس بیا زمونږ د یونیورسټو کردار شروع شي. نو په یونیورسټو کې بیا مختلف فیکلټۍ دي، ځنه خو خالص ساینسي طبیعي علومو طرف ته لاړ شي، ځنه معاشرتي علومو طرف ته لاړ شي، ځنه مذهبي علومو طرف ته لاړ شي او ځنه ادب یعنی لټریچر طرف ته لاړ شي او ځنه چې کوم بشریات هیومینټیز چې ورته وایي دې ته. نو بیا موږ کوشش کوو چې په کوم میدان کې دا محاصل موږ ته راغلی دی په هغه کې د موږ نور هم مزید تربیت وکړو او بیا دا موږ معاشرې ته ولېږو چې په معاشره کې دا خپل کردار ادا کړي. سر تاسو خبره وکړه چې یاره دغه شانتې موږ ورته تعلیم ورکو، هغه کې بالکل سره هغه جذبه هم روچته شي، ایجوکیشن کمپلیټ شي دغه،
خو بل موږ زیاتره داسې سټوډنټان هم لیدلي دي کوم چې تعلیم سره حواله سره هم ښه تکړه ښه قابل خو هغه مخامخ یو کس سره په انټرویوز کې هغه دومره کانفیډنس نه د دې کانفیډنس هاي کولو دپاره تاسو څه داسې اکټیویټیز کوئ؟ देखिए जी زمونږه بنیادی طور نقصان چې کوم دی دا د معاشره دا جی سر زمونږه معاشره چې دا داسې یو معاشره ده چې د اول نه د کور نه منګه خپل بچی ته سخیو منګه بچی ته دا خیو چې تبا خاموش وي بالکل تبا غلې وي او لکه د ادب په نوم باندې موږ د هغه صلاحیتونو ته د ودې ورکولو کوشش نه کوو دا د پلار او د مور نه والا تر د تر پورې او بیا د علاقې یا د کلی یا د خاندان تر مشر پورې بالکل سر نو بیا داسې یو ماحول چې هغه موږ ته راشي دلته نو ښکاره خبره ده چې یو ښه استاد وي بالکل او یا یو ښه ډپارټمنټ وي یا یو ښه کالج وي یا ښه سکول وي په هغه بیا ضرورت ته د خبرې چې موږ د دې بچو دا اندرونی خفته صلاحیتونه څنګه را بیدار کو په هغه بیا د ډیبیټس کمپټیشن شو بالکل سر بیا د مقابله صورتونه وي بیا مثلا په هغه کې موږ د تقریری مقابلو صورتونه وي بیا پکې مخکې به مضمون نویسی وا چې پاکه کوم لیټډ پوتنشلز یعنی خفته استعداد او صلاحیتونه وي هغه را بیدار شي دا اوسم پکار دي مخکې به هم کېدل اوس لک کم شوی دي ضرورت ته د خبره ده چې دا شی وشي او مونږه د خپل بچو چې کوم هغه خوابیده استعداد او صلاحیتونه دي آرا برسره کو او هغه یو داسې بچي او یو داسې ګریجویټ فارغ التحصیل مونږ معاشره ته ورکو چې په معاشره کې یو ډېر ښه کردار ادا کوي بالکل سر تاسو خسته خبرو کې تاسو دغه خبرو کې چیرې مونږ ته مشرانو لکه دا خو دي چیرې دغه شانته جواب بنور کې یا د شانته نور څه هغه بولنس په انسان کې ډېر زیات کمی نو ما مخکې کې یو انټرویو کړو نو هغه کې یو ماشوم نه ما تاسو کو نه ما ته غلو ما ته چیرې ما ته مې بلار ویلی چیرې چاله جواب مور کو نو که هغه سنس مونږ واخلو د ماشومانو یا د هغه سټوډنټانو سنس مونږ واخلو د هغې ذهن داسې جوړ شوی دی چې هغه کانفیډنس په هغې کې کمی سر بل ما د تپوس کولو چې تاسو ګورئ حکومتونه بدلیږي را بدلیږي د حکومتي چې کوم کارونه دي هغه خو په خپل ځای صحیح دي خو دوی وایي چې یاره خلک دا ګیله کې چې یاره د پی 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 په دور کې یا د اے این پی په دور کې یا نن سبا د پی ټی آی په دور کې تعلیمي نظام دا شانتې ګډوډ دی تاسو دې باره کې سوال غواړئ چې یاره د کوم حکومت په دور کې تعلیمي نظام صحیح و ځکه داسې وګورم نو دا خبره به مونږه حکومتونو ته نه منسوب کړو بالکل دا به مونږه وخت ته منسوب کو چې د وخت سره حالات چې کوم دي هغه بدلیږي اوس کدا سے منګه په ادوارو کې دا تقسیمو نو یو ابتدایي دور چې مونږ ته یادېږي لکه مثلا په 1950 یا مثلا د هغې نه بعد 1960 نو په دې کې ښکاره خبره ده چې په ابتدایي تعلیم چې کوم ابتدایي تعلیم په دې کې د استاد او د شاګرد تعلق ډېر خو او استاد او شاګرد دواړه د هغوی کوشش بداو چې شاګرد بدا غوښتل چې زه زده کړه وکړم او استاد بدا غوښتل چې زه سو وښیم زه زده کړه ورکړم نو سیکانا خبره بنو بلکې سیکلانا خبره بالکل سیکلانا خبره نو دا ماحول د سکولونو د کالجونو ډېر خو او ډېر ښه غټ او جید استادان دا زمونږ په تاریخ کې موجود دي او ډېر ښه محاصرین طالب علمان زمونږ په تاریخ کې موجود دي او ادارې چې کومې دي اگر چې دا ضروري نه چې په هر کلی کې بس کولو خلک به پیاده د یو بل کلی ته سکول ته تلل او ډېر وختي به راپاڅېدل بیا به په سایکلو یا پیاده به تلل نو هغه ماحول موږ ته یادېږي چې ډېر ښه او د یونیورسټۍ ماحول هم موږ ته یادېږي چې د یونیورسټو ماحول هم ډېر ښه لکه ما ته په خپله یادېږي چې زه وړوکی هم په کلي کې نو زمونږ په کلي کې د یونیورسټۍ یو څو سټوډنټانو محاصلینو او ما به هغه لیدل چې هغوی به په جومات کې ناستو په جومات کې به ډېر ناوخته پورې مطالعه کوله بالکل یا به چېرته په کلي کې چې په چوټیانو کې رالل نو د ونو لاندې د بوټو لاندې به په پټو کې ناستو او کتاب به ورسره و نو هغه منظر هم ما لیدلی و چې په محاصلینو کې دا
کوشش و چې موږ څه زده کړو دا زما په یاد ده د ایوب خان دور په دور کې باندې بیا جی موږ یادېږي چې بیا په دنیا کې یو دور راغی بالکل هغه دنیا کې دور داسې و چې یو ډېر زیات ازادۍ دور را روان شو نو بیا د محاصرینو او د سټوډنټانو جمهوری تحریکات رالل او په جمهوری تحریکاتو کې دا رالل چې سټوډنټ اسوسییشنز جوړ شو نو چې سټوډنټ اسوسییشنز جوړ شول نو د هغې فایدې هم ډېرې وشوې د هغې فایدې دا وشوې چې په سټوډنټ اسوسییشن کې ځکه چې سټوډنټ یعنی محاصل دا ټولو نه غټ یو سټیک هولډر وي هغه ته دا حق ورکول پکار دي چې هغه د خپلې بهترۍ دپاره کوشش وکړي بالکل سر خو بیا چونکې معاشره یو نوې دور ته داخله شوه نو زمونږ هغه سټوډنټ تنظیمونه چې کوم جوړ شول آپ زید دی چې فائدہ جوړه کی هغه الټا نقصان جوړ شول بالکل نقصان داسې جوړ شو چې د طالب علم او د استاد هغه تعلق چې کوم اپ کمېدو شو بالکل کمېدو باندې او د دوی هغه تعلق چې کوم د ډېر کمزور شو او داسې سټوډنټ تنظیمونه او یونیونونه جوړ شول چې په زید دی چې هغه د تعلیمي بهترۍ طرف ته کردار ادا کی هغه الټا احتجاجونه شروع کړل او په داسې مطالبو باندې به زور شروع کو چا مطالبه به علمی او تعلیمی نه وي نقصان دی وي لکه هغه داسې جامعات بندیدل شروع شول کالجونه بندیدل شروع شول او تعلیمی زوال طرف ته مونږ روان شولو بیا مارشالله مونږ ګورو د ضیاء الحق مارشالله مونږ ګورو په مارشالله کې تنظیمونه بند شول یونیونونه بند شول خو یو بل ډېر غټ نقصان وشو هغه نقصان داسې وشو چې طالب علم باندې زور دا ورکړی شو چې هغه خپل سوچ نه کوي بالکل نو په سوچونو باندې بندیزونه رالل نو دا د سوچونو بندیزونه چې هغه دا په یو ډېره اوږده مارشالله کې مونږ وینو چې رالل سر ستاسو دا خبره کټ کوم دلته تاسو چې مارشالله کې دا شانتي تنظیمونه بند شو کوم اوس هم وګورو په نن دور کې یعنی 2017 کې مونږ وګورو نو که تاسو وګورئ زموږ ګورنمنت کالج چې کوم دی هغه کې هم داسې سپاټیان شته چې هغه د فایدو په ځای بالکل نقصان ده کو ګور مونږ زه په ځای احتجاج کوي کدی وګوري په روډونه دی بندي کدی هغه فضول مطالبه کوي لکه وګوري زموږ اډمیشن نه کیږي میرټ کې نوم بني او هغه باوجود هم د احتجاجونه کې د باره کې تاسو لکه دا مسله دا جوړه شو چې د سټوډنټس نمائندګي خو بند شو چې اجتماعي نمائندګي راشي یونین جوړ شو جی بالکل یونین خو د سټوډنټ سیاسي تنظیمونه برقرار پاتې شول لکه د جماعت اسلامی تنظیم شته دلته د عوامي نېشنل پارټي تنظیم شته بالکل دلته د جمعیت علماء اسلام تنظیم شته دلته د تحریک انصاف تنظیمونه شته پاتې شول نو اوس هغه تنظیمونه په مقابلو کې راشي ادا وای چې موږ د محاصلینو د سټوډنټانو همدردۍ څنګه والو هغه جذباتي ماحول جوړي او پاپولر لکه داسې مطالبه راخلي چې دوی دا غواړي چې موږ څنګه خپل ځان مقبول کو او څنګه موږ د سټوډنټانو د همدردۍ والو نو دا بنیادی طور هغه غلط شی دی چې دا نظام ورکړی دی د دې هم لار شته تاسو که دا سوال وکئ نو زه به د دې هم بیا لاره درته وښیم او تجویز به درکړم سر لکه تاسو ویلي چې یاره لارې خو بېشک شته خو که موږ وګورو هغه سیاستدانان چې کوم دي هغې آیا د پارټي مشهورولو دپاره دا سټوډنټان راوچتوي دې ته ذهنونو کې دا سوچ اچوي که دا د سټوډنټ خپله یو غلطي ده دې کې دواړه شریک دا دي چې یو د سیاست مطالعه ده د سیاست مطالعه خو ډېره ضروري ده بالکل پکار ده چې زمونږ محاصلین چې دي د دې نه خبر وي چې زمونږ د ملک مسلې څه دي زمونږ د معاشرې مسلې څه دي او د نړۍ مسلې څه دي او دنیا سو ډانګه ده نن دنیا څنګه روانه ده بالکل صحیح خبره دې نه خو خبرېدل پکار دي باید چې د دې نه خبر شي خو دا چې د دې نه خبر مطالعه نه کړي تاریخ مطالعه نه د معاشرتي علومو مطالعه نه او محض د خپل سیاسي نارو دپاره دوی د سټوډنټانو هغه جذبات چې کوم دي برسیره کوي نو دا خبره بیا ټیک نه سر یو وړه شانتي دمه تر مخه زو ګران مینوالو نور هم خبره ترې به کو زو یو وړه شانتي دمه اخلو پېښور انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز پیمز د صحت په شوبه کې یو ځانګړی مقام لري دغه هسپتال په مختلفو شوبو باندې ویش دی لکه شوبه چشم نیوروسرجري ګایني کارډیالوجي ارتوپیډک ENT جنرال سرجري جنرال میډیسن د ماشومانو شوبه ایمرجنسي وغیرہ د هر شوبې لپاره جدا وارډز او پرایویټ رومز هم موجود دي
دلته د هر مرض تشخیص او علاج په اسانه او ماهرانه طریقه کار باندې کیږي. د مریضانو خدمت زموږ مقصد او نظم العین دی. خو راځو د صافي هسپتال ته د خالق الرحمن صاحب ډېر ښه طریقې سره، ډېر په انسانیت سره، ډېر په سړیتوب سره موږ خپل علاج هم وکړو او ډېره طریقې سره موږ سره خپلې خبرې هم وکړې او چې کوم پرې مبتلا دی موږ ته انکار نه کړی دی راغلی ده. الله دې د عزت وکړي او چې هر چېرته وي الله دې دا کامیاب لري. یعنی ما از افغانستان آمدم، مریض بودم، عملیات کردم، 5 شنبه مرد امروز از خدا اینجا دفاعی است. این دکتر لایق است، دکتر خوب است، مسلمان است. جی ګرانو مینوالو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر تیمور عباس. زموږ چې نن کم مېلمه دی هغه وي سي قبله ایاز چې کوم سابقه وي سي نن سبا په ایچ سی سربراہ په سیرت شهر کې موجود دی. دې سره مونږ خبرې اترې کولې. سر زما یو بل سوال تاسو نه دا پیدا کېږي چې کومه فیصله چې وشو د بورډ آف گورنر حوالې سره د هغې باره کې تاسو په هغې باندې سرڼا واچوئ. دا جی د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دا سوچ لري چې زمونږ کوم سرکاري کالجونه دي د دې لپاره موږ بورډ آف گورنرز جوړ کړو او د دې بورډ آف گورنرز دا فیصله چې کومه ده لا دا عملي شوې نه ده، خو د دوی پروګرام دی چې دا عملي کو. نو زمونږ چې کوم د کالجونو استادان دي د هغوی انجمن د هغوی اتحادیه چې ده دا خبره مني نه او په احتجاج دي. زما په دې کې خپل سوچ دا دی چې دا مسله زمونږ خوشته جی سر خدا کوم تشخیص چې شوې ده دا تشخیص صحیح نه ده او د تشخیص سره د علاج هم صحیح نه ده. دا مسله د بورډ آف گورنر سره نه حل کیږي. بورډ آف گورنر سره دا اصلي مسله چې کومه ده دا زمونږ د کالجونو نه ده بلکې اصلي مسله زمونږ د ابتدایي تعلیم ده. چې تر څو پورې موږ د تعلیم د سکولونو نه ښه کړی او د ویښ نه مې نه رانیولې دا موږ نه کالجونه ټیک کولی شو نه په کالجونو کې دا تعلیم نظام ښه کېدلی شي. نو زما به د موجوده حکومت ته مشوره دی چې که دوی واقعي دا غواړي چې بهتري راشي نو دوی د اول دا مسله اډرس کړي، دا مسله د دوی د دې تشخیص ته وکړي او هغه تشخیص به بیا ابتدا به د دې کېږي د سکولونو نه د بالکل ابتدایي نظام نه. ابتدایي نظام څنګه پکار دا په دې باندې موږ خبرې کوو. سر تاسو وایي چې زمونږ څنګه بنیاد چې کوم هغه کمزورې دی، یعنی ستاسو مطلب دغه دی؟ جی بالکل. سر د بورډ آف گورنر چې کومه فیصله وکړه چې یاره دغه شانتې دا چې کومه ټوله یو غونډه وشوه چې یاره دا ټوله فیصله به چې کوم دی دا به یو اتحاد جوړېږي او هغې به دا فیصله کېږي. سر دا فیصله به کامیاب وي؟ دا چې دوی کوم پلین جوړ کړی دا بس کامیاب وي که نه؟ تاسو څه وایي د دې باره کې؟ ما خو ګزارش وکړو چې بورډ آف گورنرز د زمونږ د ګورنمنټ کالجونو د مسلو حل نه دی. دا مسله دلته پرته نه ده. اصل مسله پرته ده په سکولونو کې ابتدایي تعلیم. چې کله ابتدایي تعلیم موږ ښه کړو نو یقینا چې کالجونو ته به هم ښه محصلین ښه سټوډنټان راځي. نو چې بیا ښه سټوډنټان راځي نو بیا خو مسله پاتې نه شوه که نه. اوس خو مسله دا ده چې دلته سټوډنټان چې دي هغوی علمي سویه ښه نه وي. بالکل سره چې علمي سویه ښه نه وي د هغوی علمي ذوق نه وي نو چې علمي ذوق نه نه محصل زده کړه کول غواړي او نه استاد زده کړه ورکول غواړي. نو دې وجې نه دوی دا وایي چې که چېرته موږ بورډ آف گورنرز جوړ کړو نو دا مسله به حل شي. نو تشخیص ټیک نه دی. اوس چې تر څو پورې موږ سکولونه نه ښه کړي او د سکولونو ابتدایي تعلیم موږ نه ښه کړی دومره به د کالجونو د مسلې سره دا حل راونوځي، دا مسله به حل نشي. او سکولونه څنګه پکار دي د دې چې کله موږ د دې سوال طرف ته راشو نو زه به یو تجویز د دې لپاره پیش کړم. سر تاسو خبرو که چیرې سټوډنټانو حواله سره تاسو که چیرې داغي کمزوري مونږ به هم بورډ اف گورنر هم دې حواله سره به دا ټاپک چیړو
چې زمونږ سټوډنټان چې کم دي نن سبا هغه فیملی حالت د دومره او چې کم لکه بیلنس داسې خبرو کو چې یاره پیسو مسلې ورته راځي دا شان د نور کور حالت داسې خراب شوي چې هغه تعلیم جاری نشي ساتلی که دا بورډ اف گورنر دا فیصله وکړه ټیک دا هغې سوچ په بدلې خو زموږ عام سټوډنټ ته چې تاسو وګورئ نو کالجونه یونیورسټیانې سکولونه هغوی کال په کال فیس زیاتوي دومره زیات کړي چې هغه سټوډنټ د وس نه بهر شي نو تاسو دې باره کې څه ویل غواړئ چې یاره دا فیسونه دې سره زیاتول پکار دي یا نه نور هم کمول پکار دي دا خو بیا لکه موږ وګورو نو دا ادارو ته یو قسم له فایده شوه د هغې یو بزنس سټارټ شو دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ تیمور عباس صاحب اصلي خبره دا ده که نه چې دا خو صرف د مسلې یو خاخ دی بالکل سر غټه مسله چې دا هغه اردو کې چې وایي چې ہمارا باوادم ہی نرالا ہے زمونږ د دې ملک خو اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی دا فیسونه کا بالکل معاف کی بیا هم دا مسله نه حل کی دلته خو یو نظام داسې دی چې زنه پرایویټ ادارې دي جی پرایویټ ادارو خو دومره غټ فیسونه دي بیا زمونږ چې کوم شتمن خلک دي هغه هلته ځي اوس چې بیا ته بالکل تعلیمون فیسونه بالکل ختم کې جی سر نو ښکاره خبره ده چې صرف هغه خلک چې کوم ډېر پسمانده ډېر غریب خلک دي هغه خلک چې زمونږ محتاج خلک دي مالی لحاظ سره ډېر کمزوري خلک دي هغه بیا هلته ځي نو هلته بیا تعلیم ښه نه نو دا مسله چې کومه ده دا صرف د مسلې یو خاخ دی اصل مسله دا ده چې یو د ابتدائی تعلیم بالکل ابتدائی تعلیم په ګرده دنیا کې دا تقریبا مفت دا تقریبا مفت وي او په دې کې حکومت انجیکټ کوي انویسټ کوي بالکل اوس هغه ابتدائی تعلیم چې کوم دی څنګه پکار دی هغه ابتدائی تعلیم اول خو زمونږ د ملک بنیادی خرابی په ابتدائی تعلیم کې ده یو طرف ته پرایمری سکولونه دي بالکل د حکومت سکولونه دي چې پاکه تعلیم نشته نور هر څه شته یو طرف ته بیا د اعلی زمونږ اشرافیه د پر سکولونه دي چې د هغې د یو سکول فیس د لزرونه هم دی او بیا په اسلام آباد کې او په لاهور کې خدا سي سکولونه هلته خو بالکل تعلیم دغه لکه ته وایې چې چېرته د لندن او د امریکې سکول صحیح خبره ده بالکل نو دا مونږ په قوم کې یو تفریق پیدا کوو سکول جی داسې پکار دی او بیا زمونږ نصاب داسې پکار دی چې د هغې دپاره ما یو ټکی جوړ کړی دی کیر CARE بالکل کیر مطلب دا نه دی لکه خیال ساتل بالکل خیال ساتل نه دی دا مخفف دی د CARE د دې مطلب دا دی چې اول زمونږ نصاب یا د پرایمری سکول نه اول ابتدا دا پکار دا دی چې نظام زمونږ داسې چې زمونږ محاصل زمونږ بچے پاغه کې جستجو راشي کیوریاسټي سی نا مطلب کیوری راشي کنه کیوریاسټي جستجو اوس ته جستجو دا چا سوال کوي چې هغه مشاهده کوي چې هغه ګوري بیا رو چا غزي ا مطلب انالیسس چا بیا تجزیه کوي بیا تحلیل کوي بیا ګوري ډیکنسټرکشن هغه ته وایي چې بیا تفصیل طرف ته ځي مکمل او بیا آر چې کوم دی هغه دا ریسرچ کله بیا مونږه کالج او یونیورسټۍ ته راځو بالکل بیا مونږه تحقیق طرف ته راځو خو بیا اخر کې دا ای مطلب دی چې د دې ټولو مرحلو سره زمونږه په بچی کې چې مونږ کوم شی پیدا کوو هغه دا امپیتی بالکل زبردست خبر تاسو کې امپیتی د کائنات سره د مخلوق سره د انسان سره او د نور پیدایښت الله پاک د هغې سره یو جذبه وي دی او ته دا محسوسه چې زکه خوشحاله وم نو په خوشحالۍ کې به دوی څنګه محسوسوي او چې د دوی احساسات زما احساسات څنګه په خپلو کې هماهنګ کېدی شي لکه یو بشري تعلق چې کوم دی هغه د اخلاص او د همدردۍ په بنیاد باندې امپتی پیدا کول نو چېرته زمونږه د تعلیمي مراحل د کیر په بنیاد شي بیا به ښکاره خبره ده چې بیا به راځي دا خبره چې اوس فیسونه څنګه پکار سر تاسو فیسونه جی داسې پکار دي تیمور عباس صاحب دا چونکې یو تسلسل دی نو زه مکمل غواړم بالکل چې ابتدایي تعلیم کې خو فیس ډېر برای نام پکار دی او باقي دا تفریق نه دی پکار چې یو خو د اشرفیه د پر سکولونه وي
او یو زمونږ د غریبو خلکو لپاره بالکل. بیا هغې نه بعد رو پکار دا دی چې خاص کر اعلی تعلیم چې کوم دی چې دا بیا خالص په دې بنیاد باندې شي چې زمونږ ذوق او زمونږ هغه څنګه دا جستجو سره زمونږ میلان سره اوس میلان کچرتا د زمونږ د محصل طب طرف ته وي میډیکل طرف ته وي نو به میډیکل طرف ته کمیلان انجینیرینګ طرف ته نو به انجینیرینګ طرف ته ځي کمیلان مذهبي علومو طرف ته نو به مذهبي علومو طرف ته ځي زمونږ اوس چې دا کوم صورتحال دی دا داسې دی چې فیصله زمونږ نظام نه کوي بلکې زمونږ اولاد کوي یا زمونږ بچی کوي چې په زور باندې هغه یا میډیکل طرف ته ځي یا انجینیرینګ طرف ته ځي نو ځکه دا ټوله کیسه زمونږ روانه سر په هغې باندې به هم رڼا چې کوم د سټوډنټ چې کوم څه خیالات دي او د هغې د والدینو څه خیالات دي خو سر تاسو دلته دا خبرو که د کیر حوالې سره کیور انالایسز ریسرچ امپیتي سر د ریسرچ باره کې که زه خبره وکړم نو ما سره دا سوال داسې جوړېږي چې په پېښور یونیورسټۍ کې یعنې اعلی تعلیم حوالې سره ریسرچ څومره کېږي د دې حوالې سره که تاسو موږ سره خبره اترو کې چېرې څومره ریسرچ کېږي او د دې څه داسې ضرورت دی چې یاره ریسرچ کول پکار دی ګوره جی صرف پېښور یونیورسټي نه جی سر بلکې په ګرد د ملک کې تقریبا 90 یونیورسټۍ دي جی او په سرکاري سیکټر کې هم او په نجی سیکټر کې هم 90 یونیورسټۍ بالکل سر خو کرختیا زه درته ووایم نو چې څه ته تحقیق وایي ریسرچ وایي د دې د معیار نه څوک هم مطمئن نه دي بالکل سر دا هغه ریسرچ که په طبعي علومو کې دی یعنی ساینسي علومو کې دی نو عام اطمینان بخش نه دی او که په معاشرتي او بشري علومو کې دی نو هغه هم اطمینان بخش نه دی او که په مذهبي علومو کې دی نو هغه هم اطمینان بخش نه دی او نه زمونږ په ادبي علومو کې په لیټریچر کې هم نشته دا اوس پکار دا ده چې موږ دا وګورو چې زمونږ معاشرې ته ضرورت څه دی او زمونږ ملک ته ضرورت څه دی بیا هغه د ملک مطابق چې څه ضرورت وي نو زمونږ جامعات هغه ریسرچ وکړي بالکل سر اوس دلته خدا دا چې یو محصل یا یو استاد په خپله یو موضوع چرته وګوري او بیا د هغې موضوع اطلاق د ملک دپاره یا د معاشرې دپاره نه ګوري بالکل خو خپل یو ذوق یا یو خپل شوق یې بیا هغه ریسرچ کوي او د هغې هېڅ اطلاق نه یا هېڅ فایده یې نه او د هغې دپاره بیا زمونږ هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم دی د هغې نه بلا فنډونه هم ورسره روان دي بالکل سر تاسو صحیح او داسې زمونږ د قومي دولت چې کوم دی هغه خرچ کېږي او هغه خرچ کېږي په داسې مقاصدو کې چې مقاصد زمونږ ملک ته یا زمونږ معاشرې ته څه فایده نه ورکوي نو پکار دا ده چې یو قومي ایجنډا جوړه شي یو ملکي ایجنډا جوړه شي او دا تعینو کې چې موږ ته ضرورت څه شي دی او د هغه ضرورت مطابق موږ ریسرچ د جامعاتو نه راوغواړو او جامعاتو ته دا کار حواله کړو چې په دې موضوعاتو باندې ریسرچ وکړي لکه مثلا موږ نن سبا د سی پیک په یو غټه مرحله کې بالکل سی پیک چاینا پاکستان کوریډور نو اوس د سی پیک پکار دی چې موږ یونیورسټۍ مخې ته راشي او زموږ حکومت هم دا ووایي چې دا سی پیک چې کله د هغه نه به راځي د سینکیانګ نه وراننوځي په قراقرم کې او په کوهستان کې او بیا به دا تیریږي په خیبر پختونخوا کې او په پنجاب کې او بیا به دا ځي د چشمې سره او بلوچستان ته بدل نه کېږي نو اوس زمونږ د ملک ضروریات څه دي او زمونږ د معاشرې ضروریات څه دي او دا سی پیک به زمونږ په ژبه باندې څه اثر غورځوي زمونږ په معاشره به څه اثر غورځوي زمونږ په آینده حالاتو به څه اثر غورځوي او زمونږ په لیټریچر او په ادب به څه غورځوي او زمونږ په ماحول به څه اثر غورځوي زمونږ په موسمیاتو به څه اثر غورځوي او د دې مطابق ریسرچ څنګه پکار دی نو تر اوسه پورې زه خو دا ما نه دي لیدلي چې چېرته لا زمونږ حکومتي ادارو یا زمونږ یونیورسټو دې طرف ته خیال کړی دی بالکل سر تاسو خبره وکړه سر بل تاسو د ایچ ای سی حوالې سره خبرې اترو کې چې یاره هایر ایجوکیشن کمیشن بلکې تاسو یو داسې به وګورو چې یو د هغې یو ممبر هم یې یو سربراه هم یې سر که موږ وګورو عام سټوډنټان دغه ګیله ډېره زیاته کوي چې د ایچ ای سی چې کوم سر ریلیټډ یونیورسټیانې لکه پرایویټ یونیورسټیانې به موږ واخلو د هغې فیسونه هم زیات خو دي خو هغې که وګورې سر داسې ټایم دی جوړ کړي چې هغه ټایم سره سټوډنټ سره پیسې نه وي د هغې باندې جرمانې د حد نه سیوا راځي لکه پر ډے 200 راځي پر ډے 300 راځي تاسو په دې باندې روشنۍ واچوئ چې یاره عام سټوډنټ خو دا نشي برداشت کولی دې له داسې څه اقدامات پکار دي چې یاره د دې مسلې حل روزي لږ د دې جی
با څنګه گزارش وکړو چې دا ټولې مسلې دا صرف خاخونه دي خاخونه دي کنه اصل مسله ایڈریس کیږي نه ایڈریس کیږي نه سر اول خدا دا چې په پاکستان کې پرائیویٹ چې کومه نجی تحویل کې یونیورسيټي دي هغه یونیورسيټي اکثره یونیورسيټي زدان وایم چې هر یونیورسيټي خو اکثره یونیورسيټي دا دکانونه دي بالکل سر دا تجارتی ځایونه دي او دا د یونیورسيټي اکثره یونیورسيټي دا د یونیورسيټي د معیار چې سطح د یونیورسيټي معیار وای دا د یونیورسيټي د معیار مطابق نه دي یو کور کې د کرایو په یو عمارت کې یونیورسيټي جوړ شوې دي بالکل سر دا خو نن سبا روټین کې دی بالکل وسونه غواړي او تعلیم خرسيږي او د هایر ایجوکیشن کمیشن اول چیرمن چې کومو ډاکټر عطاء الرحمن چې په 2002 کې راغلی د جنرال پرویز مشرف په دور کې دا د هغه پالیسي دي چې دا تباکن پالیسي دي تباکن پالیسي ونن تعلیم چې کوم دی دا د خرسېدو یو شی دی بالکل سره خو ظاهر خبره د استاد او د طالب علم اگر رابطه هم ختم شو او تعلیم چې کوم دی دا جنس بازار جوړ شو جی نو تو صرف داخله او اکثر یونیورسيټي خدا سي دي بیا حاضری هم ما کوا اکثر طالب علمانو تخپل استادانو نامونه هم معلوم نه واکله امتحان تراشي کله را نشي نو زه خو حقیقت دا درته وایم چې زما خو په سر نه خلاصيږي چې دا پالیسی چې کومه دا بچرته یو خطر افته مونږ بوزي دا مونږ خطر افته نه بیاي او د دې یو چې کوم غلط مسټس ستوي امتحان کوم راغې دا په دې 13 د مقابله په امتحان کې راغې چې 12000 ګریجویټس په دې امتحان کې کېنستل او صرف 200 پاس شول دا ایکچولی امتحان دی او هغه جواب دی د ډاکټر عطاء الرحمن دی هغه پالیسو چې کوم د جنرال پرویز مشرف په دور کې د متعارف کړل او نن دی هغه متاسفانه بدبختانه ډېر خراب نقصان وروتل کنه لګا هغه روانه ګران مینوال زموږ پروګرام جاری دی خو یو وړو کې شانتي دمه طرف ته جی ګرانو مینوالو مونږ خبره طریقو د تعلیم حواله سره سر تاسو چې کومه خبرو که د پالیسي حواله سره تاسو دا خبرو کې سر تاسو په نظر کې داسې کومه پالیسي و چې هغه نن سبا په دور کې نقصان ده ښکاره شو دا ما چې گزارش وکړو د پرویز مشرف په دور کې ډاکټر عطاء الرحمن چې کومه پالیسي راوسته یو ته دوی بي اس سیستم وای بي اس سیستم بالکل 4 ایئرز بي اس 4 لکه 12 کالو پورې با په کالج کې سبق وای بیا باغې نه بعد محاصل بي اس تراشي نو ا 20 2 کاله په کالجونو کې یا په یونیورسيټو کې او بیا به مزید 2 کاله کالجونو محاصلین هم کالج یونیورسيټو تراشي نو دا یو ډېر غلط نظام دا دی چې د سره هغه دوی چوي چې ولس کاله تعلیم هغه مقصد هم حاصل نشو او بیا زمونږه هغه د سکول نظام چې کوم دی ډېر د پابندۍ نظام وي اچانک ته پابندۍ نظام چې کوم دی د اغینا محاصلین یو ډېر آزاد نظام تراشي نو یو خو زمونږه یونیورسيټي جوړ شوې وي د ماستر د ایم اے د نظام دی پر بالکل نو اول خو د اکاموډیشن یعنی د کمرو ډیره کمی پیښه شو نو چې د کمرو کمی پیښه شو نو یقدم ما هغه دا وې عطاء الرحمن پیسې ورکړل ډېر غټ فندونه ورکړل چې په یونیورسيټو کې تاسو اضافي بلډینګونه نو هغه نقصان سو شو چې د یونیورسيټو نه سیمنټ جنگلز جوړ شو سیمنټ جنگل نو د یونیورسيټي هغه گرینری ختم شو د یونیورسيټي ماحول ختم شو یونیورسيټي بالکل لکه انارکلي او خیبر بازار جوړ شو نو دلته یو عجیب هجوم ښکاری او حقیقت دا ده چې د محاصل یعنی د سټوډنټ او د استادانو ریلیشن ختم نه محاصلین د بي اس پروګرام نه مطمئن دي نه اساتذه کرام د بي اس پروګرام نه کله د په ځای زمونږه غزوړ د بي اي او د بي اس سي کوم پروګرام بالکل سر کا چرته مضبوط کړي شو 2 ایئرز نه 4 ایئرز لکه د فرست ایئر نه بالک راغې تر 4th ایئر پورې په کالج کې کچرته مضبوط شوی
او د دریو مضامینو په ځای باندې په هغه کې نور هم مضامین راغلي وي او بیولوژي او میثس په ساينس کې لازم شوی وي دا ځکه چې نن سبا دور کې ډېر ضروري او بیا معاشرتي علومو یو حصہ ورکړی شوی و او د ادب یو حصہ ورکړی شوی و اوس خو ادب بالکل ختم شو لکه لټریچر بالکل ختم شو او دا وجه دا چې اوس زمونږ بچی چې کوم دي دومره ظلم طرف ته او دومره تشدد طرف ته روان دي چې د مردان واقعیت تاسو بالکل خو بل ورځ په یو کالج کې داسې واقعیا شوې ده چې الته یو مسیحي طالب علم وبس کلی دی په ګلاس او هغه مسیحي طالب علم نورو طالب علمانو وجلې د مړ کړي بالکل سره شي اوس دا دومره چې ته کله د معاشرتي علومو نه دومره بے خبره شي او د لټریچر نه او د انساني جذباتو نه دومره عاری شي دا وجوهات دي د دې نظام چې د کوم نظام ډاکټر عطا الرحمن راوسته دي او خدای دې خیر کی چې آینده بسنګ کی بیا د یو ټي ټي اس راوسته ټینور ټیکس سیستم استادان راوستل په غټو غټو تنخواګانو خو اپ معاهده باندې چې درې کاله وای کنټریکټ بیس په کنټریکټ بیس باندې نو استادان د دینه مطمئن دي او دلته بیا د غټو پیسو لالچ هم ورک نو التا یو عدم اطمینان کیفیت ته نو یو بي پي اس مو دلته دی یو ټي ټي اس دی نو دا د استادانو په منځ کې یو اندرونی ټسل چې کوم دی هغه ته ودا ورکړه او نن دا ودا په ټولو یونیورسيټو کې دا ټسل په ټولو یونیورسيټو کې روانه ده او د عدم اطمینان یو کیفیت ته سو کم د دینه مطمئن نه دي سر د دې مسلې حل وسروزي حل دا د ښکارا خبره جی دا چې اثرنو یو قومي مشاورت وشي قومي مشاورت او موږ دې طرف ته لاړ شو چې تشخیص څه دی او هغه تشخیص ته د ابتدا موږ د ابتدایي تعلیم نه وکړو دا ګوره چې دا سده لکه ونه چې د جرړو نه وچي نو کته بر په خاخونو ډېر خورانم بس هیڅ فائدہ نه کوي موږ په خاخونو خو با اچو او جرړ نه موږ خبره یو نه د جرړ علاج کوو بل سره زمونږ چې کوم مین مسله چې کومه ده هغه به مونږ وچیړو زمونږ مین مسله چې کومه ده کو ایجوکیشن یعنی د جینکو د الګ تعلیم یو ځای یا د شنت د جینکو تعلیم حواله سره مونږ خبره اترې کو چې نن سبا معاشره کو ایجوکیشن ته په کم نظر باندې ګوري سر ګوره جی معاشره خو کتا سو ګوري نو علاقې مختلفه علاقې دي لکه اوس زمونږ پسمانده علاقې چې دي لره پاتې شوی علاقې چې دي چې هغه ته مونږه ډیولپینګ علاقې وایو لکه کوهستان شو یا زمونږ د خیبر پختونخوا جنوبي اضلاع شوی یا مثلا په پنجاب کې ډیر غازی خان علاقه دا یا مثلا په سند کې یا د شنت نور علاقې البته وسو جداوي او بیا خالص کوم شهري علاقې دي لکه لاهور شو مثلا یا پېښور شو یا کراچي شو البته وسو جداوي البته عمومي ایجوکیشن د زنانو ډیر زیات دی خو که اوس وګورئ نو په کلیواله علاقه کې هم ایجوکیشن د زنانو ډیر زیات شو تاسو کرک کې وګورئ تاسو بنو کې وګورئ الته خالب ډیر غازی خان کې وګورئ او په سند کې تاسو وګورئ چې اوس جنکې راوتی دي او تعلیم زیات حاصلې نو اوس خو مخلوط تعلیم چې کوم دی د ته اوس موږ مشترک تعلیم اوس ته دینه علاوه بل لار نشتا موږ به تربیت کوو د دې چې دا تعلیم بهتره نتیجې طرف ته لاړ شي خې نتیجې طرف ته لاړ شي نقصان طرف ته لاړ نشي او اوس د زنانو خپل یونیورسيټي هم جوړیږي پنجاب ته ډک ته په خیبر پختونخوا کې یونیورسيټي جوړې شوې دي او ډېر ښه کردار ادا کوي خو زما مسله اوس هم دا ده چې دا تعلیم آیا زموږ معاشره ته یا ملک ته فایده ورکوي او که نه بالکل زما نتیجه دا ده چې څومره فایده پکار ده او څومره په دې کې سرمایه‌کاري روانه ده هغه فایده دومره زیاته نه ده منګه دا نور هم خکول شو کچرتا یو قومي مشاورت وشي او د قومي مشاورت په نتیجه کې یو بهتره پالیسی جوړ شي هغه بهتره پالیسی ابتدا وشي د ابتدا د پرایمری نه او هغه بنیاد جوړ شي د کیر په اساس باندې کیوریاسټي انالیسس ریسرچ امپیتی ماته یقین دی چې زمونږ ملک کې بے انتها استعداد دی او زمونږ د نوجوانانو چې کومه آبادی ده دا مونږه په نن سبا نړۍ کې او خاص کر په 21مه صدۍ کې مونږ یو ډېر هم کردار ادا کولی شو په ګرده نړۍ کې زمونږ د پاکستان چې ګریجویټس محصلین دي هر ځای هغه یو ډېر ښه کردار ادا کړی دی سر په ډېر ښه رول لوبولی سلو کې څومره فیصد فیمیل ایجوکیشن روان دی سلو کې څومره زه به داسې خو خالص اعداد و شمار به درته نه ووایم خو زمونږ زنه مضامین دي هغه اوس بالکل د زنانو مضامین جوړ شوي دي لکه نفسیات سایکالوجي یا په اسلامیاتو کې هم که تاسو وګورئ نو دې طرف ته زنانه ډېرې زیاتې راځي
طبعیات ته فزیکس ته اول زنانه نه راتللې اوس راځي انجینیرینګ ته به نه راتللې اوس را روانې دي او طب ته به ډېرې راتللې اوس خو په طب کې زنانه ډېرې زیاتې دي او باید چې په طب کې یعنی په میډیکل کې زمونږ زنانه ډېرې زیاتې شي ځکه چې زمونږ معاشرتي ماحول داسې دی چې د زنانو علاج چې کوم دی مونږ غواړو چې زنانه وکړي بالکل سر نو د زنانه ډاکټرانې چې کوم دي دا پکار دي چې مونږ زیات سر زه به داسې وکړم چې لکه زمونږ عام ولس دا ډېره زیاته ګیله کوي چې یاره مونږ چې هسپتال ته لاړ شول د زنانه نه موجوده او زمونږ علاج چې کوم دی هغه بیا سړي کوي نو هغې له زه وایم چې دا پکار دی چې یاره تاسو په خپل بچو باندې تعلیم وکړئ نو کیدای شي چې د هغه ډاکټرانو په ځای ستاسو بچي راشي او ستاسو زنانه راشي نو یقینا چې د نورو علاج به هم سر اخرنی سوال دا کوم چې ستاسو زیات ترجیح سو او هغه کې څومره کامیاب شوی ستاسو ترجیحات سو هغه کې څومره کامیاب شوی زما خو کزر د زړه خبرو کوم نو مونږ خدا وایي چې دا ملک چې مونږ له خدای کوم را کړی دی دا یو ډېر زبردست ملک دی بالکل او زمونږ قوم د پوهې په لحاظ الحمدلله یو ډېره لویه پوهه خدای پاک زمونږ خلکو له ورکړې ده او زمونږ خلک ډېر تخلیقي ذهن لري تخلیقي ذهن لري بالکل نو که چېرته زما دا یو خواهش دی چې زمونږ د تعلیمي پالیسي چې کوم دا بالکل داسې انداز کې جوړه شي چې دا ټیچر سنټریک په ځای دا سټوډنټ سنټریک شي لکه د دې محور چې دی دا زمونږ محاصل شي طالب علم شي او دا بیا سکول سنټریک شي لکه ابتدایي طور دا مونږ ابتدا مونږ د سکول نه وکړو نو که چېرته د سکول نه یو بهتر محاصل مونږ ته کالج ته راځي نو یقینا یو ډېر هم محاصل به زمونږ لوړې زده کړې ته اعلی تعلیم ته راځي او بیا چې دا بچي مونږ لیګو میدان ته خو هغه اوس خو مونږ بعد از عالمگیریت په دور کې تیریږو اوس خو بین الاقوامي نظام دی نو چې دا مونږ په خپل ملک کې یا په نړۍ کې دا گریجویټ مونږ لګو نو هغه به یو بهتر کردار ادا کوي نه صرف خپل ملک لپاره بلکې د ګرد انسانیت او د معاشره لپاره سر کوم عوام چې تاسو ګوري د اباسین په شیشه هغه ته تاسو څه پیغام ورکوي د اباسین په شیشه یا اس زمونږ چې کوم عوام دي یا خلک دي هغه لپاره خو پیغام هم داده چې زمونږ چې کوم خفتا صلاحیتونه دي چې باید هغه مونږ وپیژنو او خاص کر زمونږ والدین او زمونږ مشران هغه دې ته پاملرنه وکړي او یو داسې پالیسی د قوم ته وطن ته ورکړي چې هغه د عالمگیریت تقاضو سره هماهنګ وي ډېره مهرباني زمونږ ډاکټر قبله ایاز صاحب جی ګرانو مینوالو دا زمونږ چې کوم سابقه وي سي ډاکټر قبله ایاز صاحب نن سبا چې کوم د ایچ ای سی سربراہ مسند سیرت پېښور یونیورسيټي ګرانو مینوالو دوی سره چې مونږ کومې خبرې اترې کې هغه د ایجوکیشن حوالې سره وې کوم کې چې مونږ تاسو ته وړاندې کړل هغه ستونزې هم مونږ وړاندې کړې او د هغې حل هم دي تاسو ته کوشش وکړو چې تاسو ته وړاندې کړو دې باره کې نور هم خبرې اترې زیاتېږي که مونږ وګورو خو مونږ سره ټایم نشته دی دومره چې مونږ باندې دې باندې نور هم خبرې اترې کوو او انشاءالله په نیکسټ پروګرام کې یعنی را روان پروګرام کې د بل موضوع سره به خبرې اترې کوو د نورو مختلف ځایونو کې نورو مختلف خلکو سره مونږ سره اوسئ د اباسین په شیشه د الله امان